Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, ICT Mentorship 2025-26, chapter number 12. Welcome to the futures. Yeah, from Forex to the futures. په previous classes کې مونږ select ډېر بحث کړی regarding futures. په نننۍ کلاس کې لږ ونې زیات explanation کومه ځکه چې دا را روان وخت د پاره ډیر زیات لازمي دی. صحیح شوله که نن دا سیز ډیر اهم نه دی خو سبب انتهایی اهم وي او په پاکستان کې ډیر کم خلق دی چې په دې سیز باندې پوهیږي. نو زه غواړم چې ته هغه کمو خلقو کې راشي. صحیح ده؟ anyways futures په پاکستان کې تا چاینیز لیدلی دی جانی او جی تا به لیدلی هغه ډونګې ډونګې سترګې او داسې ښکارېږي چې دوی سترګې پټې کړي دي هغې ته چاینیز وایي جاني. صحیح شوله ښه اوس دغه چاینیز چې کوم دي دا په پاکستان کې کوي کارونه دوی غټ کارونه داسې کوي لکه روډونه جوړول شو لکه ډیمونه جوړول شو لکه ټیکنالوژي حوالې سره کار کول شو لکه پاکستان کې تیل راوښکل شو یو څه بل څه دا غټ غټ کارونه څوک کوي چاینیز کوي دوی کنټریکټ باندې کار کوي. اوس ته ما دا خبره وکړم چې لکه پاکستان کې یو څو چاینیز رایټ ناو کار کوي لکه سی پیک باندې کار کوي دغه شانته کې په 5G انټرنیټ باندې کار کوي دغه شانته کې په ډیمز باندې کار کوي ډیمونه چې کوم جوړي لکه څنګه چې په سوکه کیناری کې کار شروع دی په مومندو کې کار شروع دی په باشه کې کار شروع دی په دسو کې کار شروع دی وغیره وغیره. صحیح اوس چې دا چاینیز کم کار کوي لکه زه مثال اخلم د باشه په ټولو کې دا غټ ډیم دی جوړېدو والا دی کار پې شروع دی تقریبا د 100 کالو نه پې کار شروع دی باشه د ګلګت سایډ ته دی بره په دې کې داسې چل لیږه نه جاني چې دوله پکار یې سیمټ سریا دغه شانته کې تیل او نور ډیر سامان ورله پکار یي په بلک کې بلک مطلب په یو غټ اماونټ کې چې د کلونو کار شروع دی او په کلونو کې ختمیږي نو لازمي خبره ده چې دوی به دا کار ډیر په احسن طریقې سره کوي او ډیر زیات سامان به ورله پکار یي سیمټ بولم ډیر پکار یي لکه مثال په طور هغوله پکار دی سیمټ سو پکار دی ولا تقریبا 30-35 لاک بورای سیمټ ورله پکار دی د یو ډیم د پاره دغه شانته کې سریا والا پکار د په ډېر زیات ټنونو کې تیل ورله پکار دی ډیزل پټرول ورله پکار دی په لکاو لیټرو کې. زه مثال اخلم د تیلو چونکې زما خپل کاروبار د تیلو دی نو په دې تیلو باندې لږ ښه پوهېږم او تا به لږ ښه پوهېږم ایز کمپیر ټو سریا سریا پیژنې سني اوسپنې ته موږ وایو آیرن. anyways اوس داسې چل لیږه نه جاني چې چاینیز له پکار وي تیل چې تیل ورله پکاري پټرول پکاري او ډیزل پکاري که نه هلته لږي کمپنۍ کې پکاري په سایټ باندې پټرول او د ډیزل ډېر زیات ضرورت وي جنریټر یې پې چلوي او دغه شانته کې ټریکټر یو پلانټونه یې پې دغه څه کوي که نه هغه ټول پې چلوي په دې پټرول ډیزلو منته کې. زه بحث کوم د پټرولو لیټر یو څو ورځې مخکې وو په 278 روپۍ او نن لیټر دی تقریبا په 330-333 روپۍ منته کې. نو تا ته خو پته ده چې چاینیزو له ډېر زیات پټرول پکارو ډیزل پکارو او سیز 55 روپۍ ګران شو. د ایران د جنگ هغه چې کوم سیستم روان دی د اگینسټ اسرائیل اینډ امریکا د هغوی خلاف چې کوم جنگ روان دی نو هغې د وجې نه چې کوم هغه لار ده په کوم باندې چې تیل او پټرول یعنی اورال پټرولیم پاکستان ته او دیگر ملکونو ته راځي نو هغه لار تقریبا بنده شوې ده نو سپلای ډیمانډ سیستم باندې خو نور ته پوهوایي که نه جاني اوس ضرورت دی د خلکو ته د شیزه او په داسې ټایم کې حکومت او دا ډیلرز دوی فایده اخلي ناجایزه فایده اخلي. صحیح شوله اوس چاینیزو ته چې کوم پټرولو یو لیټر میلاویده په 280 روپۍ مثال را کوم هغه ورته میلاویږي په 330 روپۍ. دا د کمپنۍ دپاره نقصان دی که نه دی؟ دی بالکل. او
کمی کمپنۍ د لپاره نقصان دی، کم کمپني د چاینیز چې په باشه کې کار کوي او هغه پېټرول پمپ ته هغه ډیلر ته فایده ده کم چې دوی له پېټرول ورکوي. لکه مثال په تور زه ځان اخلم، ما ته فایده ده، ما چاینیز سره ډیل کړی دی چې د ډیزل به درله زه پوره کوم تاسو ته، میاشتې 18-20 لاک لیټر پکاري یا زیات پکاري کم پکاري هغه به تاسو زه پوره کوم او زمونږ ډیل شوی دی. نو ډیل د چا منځ کې شوی دی؟ زما منځ کې، زما او د کمپنۍ په منځ کې د چاینیز ډیل شوی دی، تاسو له زه پېټرول راکوم. اوس چونکې هغو له پېټرول پکار دی ډېر، لکه د میاشتې ورله پکار دي 20 لاک لیټر. اوس چې 20 لاک لیټر ته هغوی ته پوره کوي، خو هغوی 20 لاک په یو ورځ باندې نه وړي، هغه په میاشتو کې په مختلفو ورځو باندې لکه تقریبا د 3 میاشتو پورې وړي. 3 میاشتو کې هغوی 50 لاک لیټر ځان ته پوره کوي. چې 50 لاک لیټر ځان ته پوره کوي په 3 میاشتو کې، نو چاینیز اول نه راشي اګریمنټ موږ سره وکړي. څه وکړي؟ اګریمنټ چې را روان 3 میاشتو پورې ته به ماله د پېټرولو یو لیټر راکوي په 300 روپۍ باندې. په څو روپۍ باندې؟ 300. او کرنٹ پرایس څو دی؟ 280. چې کوم ټایم کې چاینیز راغلی د ډیل دپاره د پېټرولو یو لیټر قیمت دی 280، چاینیز وایي ته ماله په 300 راکه، څه مسله نشته، خو را روان 3 میاشتو پورې به زما ستا منځ کې قیمت سیوا کېږي او کمیږي نه. نو زه هم خوشحاله شوم او چاینیز هم خوشحاله شو. چاینیز په دې باندې خوشحاله شو جاني که چېرته قیمت ګران شي، لکه څنګه چې اوس ګران شوی دی 330 ته رسېدلی دی، نو هغه چاینیز ته پېټرول میلاویږي په څو باندې؟ ډیزل میلاویږي په څو باندې؟ 300 باندې. او زه خوشحالیږم په دې باندې که چېرته ارزان شي، رایټ نو خو دله زه په 300 باندې ورکوم، که چېرته ارزان شي لیټر راشي 256 ته 260 ته، نو ما نه خو سیز روان دی په 300، نو زه هم خوشحاله یم، چاینیز هم خوشحاله دی. زموږ منځ کې وشو یو کنټریکټ، یو لیګل او سټنډرایز کنټریکټ وشو د روان 3 میاشتو دپاره چې روره دا مارچ دی، مارچ، اپریل، مای، جون پورې تله به زه لیټر راکوم یو لیټر په 300 روپۍ باندې. حالانکې دې ورځو کې پېټرول ګران شي دي، چاینیز ته فایده ده، زما لږ نقصان شروع دی. خو که ما بلک نه جمع کړی د ټایم سره نو بیا مسله شوله. میجارټي اف د ټایمز دواړو ګروپونو ته چې کوم بایري او کوم سیلري هغو دواړو ته فایده وي. صحیح شوله؟ داسې قسم ټریډنګ ته موږ وایو فیوچرز ټریډنګ. دا هم یو ټریډنګ دی، اغستل دي که نه، لین دین دی که نه دی، دې ته موږ وایو فیوچرز ټریډنګ. یعنی futures are standardized and legal financial contracts where two parties agree to buy or sell an asset لکه petrol، لکه وسپنه at a predetermined price. advance کې موږ ځل یو پرایس مقرر کړ 300 on a future date را روان هغه جونه پورې موږ په دې باندې کنټریکټ وکړ. اوس نه زه خپلې خبرې نه تښتېدلی شم او نه چاینیز د خپلې خبرې نه تښتېدلی شي. که چېرته پېټرول ارزان شي 200 ته راشي، بیا به هم د چاینیز ما نه پېټرول اخلي په 300 روپۍ منته کې، ځکه زموږ کنټریکټ شوی دی، لیګل فاینانشل کنټریکټ. صحیح شوله؟ اوس په دې کې مختلف قسم خلقو ته فایدې راځي. اول غټه فایده خو ما ته او هغه ته وشوله. دویم نمبر باندې د دې په قیمت کې چې کم معمولی ډیلی بیس باندې کم چینجز راځي، که چېرته زموږ د کنټریکټ او زموږ د اسټ کلاس په فاینانشل مارکیټ کې په یو ایکسچینج باندې لیسټډ وي، نو دې کې چې کم چینجز راځي معمولی، لکه پاکستان کې قانون دا دی، قانون اوس نه دی ځکه مات شو، چې هر 15 ورځې بعد د ډیزل او د پېټرولو په قیمت کې څه لږ ډېر چینجز راځي. صحیح شوله؟ نو دا چینجز چې کوم معمولی راځي، زموږ کنټریکټ د 3 میاشتو شی دی که نه جاني، په کال کې 4 کنټریکټس راتلل، نو معمولی چینجز په دې 15 ورځې بعد چې راځي د دې نه نور خلک هم فایده اخیستلی شي، ټریډرز دې فایده اخیستلی شي، ځکه موږ خو په غټه سطحې باندې کړی دی چې کم معمولی کسان دي د ایجنسیانو والا، کم کس چې په دکان کې پېټرول ډیزل خرڅوي، هغه د دې معمولی چینج نه فایده اخیستلی شي، نقصان ورله هم ورکولی شي، فایده ترې هم اخیستلی شي. اوس دا مونږ کو د ډیل دې دپاره چې مونږ ریسک هیجینګ وکړو اګینسټ پرایس چینجز، که قیمت سیوا کیږي او که کمیږي، نه ما ته مسله شته او نه چاینیز ته مسله شته. ډسکور فیر مارکیټ پرایسز دواړو ته فایده راجاني. اوس شی په 330 دی او خبره مونږ کړوه په 300 باندې،
نو هغه 30 روپۍ فایده زما 20 روپۍ نقصان. خو اول د کال د 3 میاشتې ما فایده وکړله. صحیح شوله. اوس د فیوچرز فایدې دا دي چې په دې کې مونږ سټنډرایز کنټراکټ باندې خبرې کوو. داسې نه ده چې مله 200 لیټر پکار دي، نه 2 لک لیټر به در کوم، 200 کار به نه کوو. هائی لیوریج پکار دی جانی. 2 لک لیټر در کولی شم، 20 لک لیټر در کولی شم. ما سره د 20-30 لیټر خبرې مه کوو، دغه فری کې ولې غلی کېنه. مین خبره this is centralized exchange. د خبرې چې کوم فیوچرز کې مونږ کوو که نه جانی دا سنټرلایز وي. د دې تپوس ته کولی شي. په فورکس کې د پیسې وبېدلې چا نه تپوس کوي، بروکر نه به تپوس کوي. او که بروکر ته بلاک کړل قصه ستا ختمه شوله، بیا هیڅوک نشتی ته تپوس وکړي. صحیح شوله. بل په دې کې ټرانسپیرنٹ پرایسینګ وي. مطلب د خبرې دا شو چې زه کوم چارټ ته نزدق ګورم، هغه چارټ ته نزدق ته هم ګوري، هغه چارټ مایکل هم ګوري. هغه سیم چارټ په سعودي کې یو کس دی ټریډینګ کوي، د پاکستان مسافر دی، هغه هم سیم چارټ ګوري. په افغانستان کې یو ملګری دی د پولي په سر ناست دی، د کور نه بهر ته راوتلی دی، د مازدیګر ماښام ټایم کې اکویټي اوپن ټریډ کوي. هغه ته چې کوم چارټ شو کېږي، ما ته چې کوم چارټ شو کېږي، دواړه سیم دي. په دې کې مینیپولیشن نشته چې یو سره یو چارټ دی بل سره بله ډیټا ده. نه ټولو سره سیم ډیټا. ټرانسپیرنٹ پرایسینګ. صحیح شوله. هائی لیکویډیټي، سلیپیج پکې نشته، او تقریبا سپریټ پکې هم نشته. سپریټ فری معامله ده. په قصه باندې پوهیږي. په فورکس کې به تاسو سلیپیج لیدلی، خاص کر د نیوز په وخت کې ایکسنس بروکر ته وګوره یا فنډډ نیکسټ بروکر ته وګوره یا دغه شانته کې اف ټي ام او ته وګوره، د هغې سلیپیج ته وګوره، د هغې سپریټ ته وګوره. د نیوز په وخت کې سیوا کوي که نه سیوا کوي؟ او سیوا کوي. خو دا سیز په فیوچرز کې داسې نه دی. مونږ ټول په یو بروکر باندې په یو ایکسچینج باندې به ټریډینګ کوو، او هغې ته به وایي CME ایکسچینج، یعنی شیکاګو مرچنټایل ایکسچینج. بل یو قسم پکې دی انټر کنټیننټل ایکسچینج، خو هغه فی الحال ستا دپاره ضروري ده نه دی. صحیح شوله. نو دا سیستم بالکل د کاڼې کرخه دی، بالکل ټیک سړي ته ښکارېږي چې دې کې څه غلا غلطي نشتی په فیوچرز کې. او دا خبره هم د مایند نه وباسه چې په فیوچرز کې ته صرف نزدق ټریډ کوي. په فیوچرز کې ته هر بلا ټریډ کولی شي. خو کار به څنګه وي؟ کار به دا وي چې ستا اډر به په اډر بک کې لیکلی کېږي. که دا بای که بل کس سیل که، د هر یو کس به سیز ته لیدلی شي ښکاره. سټاک فیوچرز پکې ته هم شته، انډیکس فیوچرز پکې ته هم شته، کرنسی فیوچرز پکې ته هم شته، انټرست ریټ فیوچرز پکې ته هم شته، کماډیټیز فیوچرز پکې ته هم شته، او نور پکې ته هم بلا دي. یعنی په CFD مارکیټ کې، یعنی په فورکس کې چې کوم څیزونه دي دا ټول په فیوچرز کې شته. د هغې نه پکې زیات شته، کم پکې نشته. په فورکس کې ته یورو USD ټریډ کوي، یعنی چې ته یورو USD ټریډ کوي مطلب یو به اخلي بل به سیل کوي اگینسٹ. د یورو په مقابله کې ډالر دی خرڅ که، د یورو په مقابله کې ډالر دی واغسته، ډالر دی واغسته د یورو په مقابله کې، د GBP په مقابله کې، د CHF په مقابله کې، که نه جانی. خو په فورکس کې په فیوچرز کې به تا هغه څیز پوره اخلي. لکه یورو فیوچرز، ګولډ فیوچرز، بټکوین فیوچرز، نزدک فیوچرز، گریٹ برټن پاوند فیوچرز، آزی فیوچرز وغیره وغیره چې مخې د څو کوم راځي ورسره مخکې لګوه فیوچرز. په خبره باندې پوه شولې؟ ښه، بله خبره ما دا خبره وکړله چې مونږ چې کوم کنټریکټ کړی هغه د 3 میاشتو، لکه د جنورۍ نه واله در مارچه پورې، بیا د مارچ نه تر جون، جون نه تر سپټمبر، او سپټمبر نه تر دسمبره پورې. نو 3 میاشتو زمونږ کنټریکټ و. بعضې کنټریکټ کېدای شي د میاشتې میاشتې پکې ته وشي. لکه جنورۍ دپاره به مونږ استعمالو F، فروری دپاره G، مارچ دپاره H. دا سیمبلز دي. منت دپاره چې کوم کوډ دی، کوډ ورډز هغه دا دي H. اپریل دپاره J، مئی دپاره K، جون دپاره M، جولای دپاره N and so on. اوس په فورکس کې خو دا سیستم داسې نه و که نه، تقریبا 24 ګنټې ته لګیای ټریډینګ کوي. په فیوچرز کې تقریبا 23 ګنټې 24/7.
23 سوري ځان پې صرف پوهېږه چې تقریبا 23 ګنټې ټریډینګ کولی شي. موږ دومره چې میتس درتللی نو سیسټم به داسې نه و. انیویز په فورکس کې ته استعمالوي لاټ سایز او د کلکولیشن دپاره پیپس. په فیوچرز کې دا سیز داسې نه دی. لاټ سایز دپاره مونږ کنټریکټ سایز استعمالو او د پیپس دپاره مونږ ټیکس او هینډلز او پوینټس وغیره استعمالو چې کوم باندې مونږ بحث کړی په پریویس کلاس کې. په خبر باندې پوه شولې؟ اسانی خبرې دي که ګرانی خبرې دي؟ بالکل اسانی خبرې دي. بل د دې ټریډینګ چې کوم دی په دې کې چې مونږ کوم سټاپ لاس لګو بای اډر یا لیمټ اډر هغه د فورکس نه کمپلیټلی جدا دي. هلته مونږ څنګه چل کړی و؟ جدا سیسټم و، دلته جدا سیسټم دی. پوه شولې په قصه باندې؟ راځه اوس لږ مخکې ځان پوه که په دې سیمبلز باندې لکه ان کیو یو 2026 د دې شیز مطلب څه دی؟ ان کیو سمپل مطلب دی ناسدق. یو چې کوم دی دا ایکسپایري منت دی ستا لکه ډسمبر او باقی چې کوم پاتې شو 2026 دا ایکسپایري ایئر دی. 2026 is your year of expiration. U is code for December او N کیوں represent کئی نصدق سمبل لے. یعنی که دلته ته وګوري ایکسپایري منث تا نو موږ څنګه خبره وکړله چې مارچ جون سپټمبر او دسمبر د دې په درېمه جمعې باندې دا کنټریکټس ایکسپایر کیږي د هرې کنټریکټ منث کې لکه جون مارچ سپټمبر دسمبر د نصدق دپاره. ښکاریږي څنګه؟ ښکاریږي بالکل سدي شي شانته کې لکه ان کیو زی 2025 ویکلی ټایم فریم ستا مخې ته اوپن دی. ای مینی نصدق ای مینی 100 فیوچرز ای مینی نصدق 100 فیوچرز دسمبر 2025. باقي ځل خپل چارټ کې انالیسس کوه. باقي ټوله سیم قصه رقم چې دی هغه د ټرټل سوپ نو تر دې پورې راورسېد د قصې مې کولې باقي ټولې سیم دي. منځ کې پکې دا چینجز لږ ډېر راغلل خاص کر په دې چپټر نمبر 12 کې ته ما لږ پوهه کړلې په دې قصو باندې. اوس چې کله ټریډینګ دی وګولاوه کې او سیمبل سرچ کوي نو داسې ښکارېږي ان کیو ای ایس ایم ان کیو ایم ای ایس وائی ایم ایم وائی ایم آر ټي وائی نفټي مفټي چې کوم دي دې نه وقلار شي فی الحال ځکه د پاکستان کې هغه شنې کار نه کوي لکه څنګه چې انډین ټریډرز دپاره دا بهترین سیز دی. اوس دا وګوره ورلډ انډیسز دي د پوره دنیا انډیسز دي. که ته لږ مخکې یو سټیپ لاړ شي او دا ځای کلیک کړي دا ځای لکه داسې نو په دې کې به ته داسې کولاو شي ان کیو 2 ان کیو ایچ د مارچ دپاره ان کیو ایم د جون دپاره ان کیو یو د سپټمبر دپاره ان کیو زی د دسمبر دپاره ان کیو ایچ 2027 ان کیو ایم 2028 ایڈوانس کې دا سیزونه بوک دي پرایسز بوک دي. اوس ته به په کم یو کې ټریډ اخلي په دې ټولو کې ځکه بعضې به ایکسپایرز راځي او بعضې به ان ایکټیو راځي نو ته به ګوري د دې دپاره barchart.com چې په کم کې د کم یو کرنټ کنټریکټ اوپن انټرسټ سیوا و ته په هغې باندې کار کوي. صحیح شوله؟ دغه شانې ته داسې هم کتلی شي په کرنسیز کې لکه دا ورلډ انډیسز چې کوم دي دا کلیک کې مخې ته نو په دې کې درته بیا جدا سیزونه راشي. کرنسیز هم راځي او کماډیټیز هم راځي یو څه بل څه. نو په کرنسیز کې یورو فیوچرز مایکرو بیټکوین فیوچرز British pound futures, US dollar index futures, Japanese yen futures, Ether futures, Australian dollar futures, BTC futures contract, Canadian dollar futures, Swiss francs वगैरह वगैरह दाई symbols दी. All stocks, funds, futures, forex, crypto, indices, bonds, economy, options. اوس اپشنز چې کوم دي لکه څنګه چې موږ د فیوچرز خبره کوو اوس فیوچرز کنټریکټس بل دي فارورډ کنټریکټس دا ټول قسمونه دي د ډیریویټیو مارکیټ اکنامکس ته اوس فی الحال لا نزو
صحیح ده. راځه چې کم د کار خبري او کم تعالی د ټریډینګ د لپاره په کار راځي په پاکستان کې او په افغانستان کې او په دې ملکونو کې، نو په هغې باندې بحث کوو چې کم د وخت ضرورت دی او روان وخت کې په کار راځي. سیمبلز چې کوم دي لکه انډکس فیوچرز، ای مینی اس ان پی، ای مینی نستق، ای مینی ډاو جونز، ای مینی رسل، مایکرو پکې هم راغلي دي. مایکرو تقریبا د ورکوټو ټریډرز د پر راغلي دي په دې 2019 کې، د دې نه مخکې دا نو. صحیح شوله. دا شان د کماډیټیز فیوچرز وګوري، ګولډ دی، سیلور دی، کروډ آیل دی، نیچرل ګیس دی، کاپر دی. اګریکلچر فیوچرز وګوري، کون دی، ویټ دی، سویا بینز دی، کافی دا، شوګر دی، نور پکې هم بلا دي. کرنسیز فیوچرز کې وګوري، یورو، برټش پاوند، جاپانیز ین، کینیډین ډالر، آسټریلین ډالر. انټرست ریټ فیوچرز پکې ته وګوري، یو ایس 10 year treasury notes، US 30 year treasury bonds او notes. اگین اکنامکس ته که بحث په شروع کوو لږ غوندې به اوږدیږي. کور کنټینټ منث 5 آی سی ټي منټورشپ 2017 آی تھنک سو، یوټیوب کې وګوره د مایکل، هغه په دې باندې لږ ډېر بحث هغه هم نه دی کړی، بلکې ډېر لږ ډېرې نومونه یې اخیستي دي، بحث یې پرې نه دی کړی. انټرست ریټ فیوچرز، ZN او ZB او ZF او وغیرہ وغیرہ دا انټرست ریټ فیوچرز دي. انټرست ریټ په بنیاد باندې د هغې چې کله موږ ټرایډ راوباسو بیا موږ معلومو چې د ډالر نیکسټ مومنټ څنګه دی. انیویز د دې چې کوم سیمبل دي لکه ES NQ YM RTY MES MNQ یا GC SL CL NG HG پلس، دا سیمبل پلس ایکسپایری منت چې ایکسپایر کیږي کله، منتس کوډز مې درته وښودل، پلس ایکسپایری ایئر هغه هم تا زده کړل، از ایکول ټو فیوچرز کنټریکټ. لکه مثال په طور MNQH، MN مې کوم ځین راوغس د دې ځینه MNQ د دې ځینه راغی. مایکرو نزدق، مایکرو ای مینی نزدق. H د کوم ځینه راغی؟ مارچ کنټریکټ، ایکسپایری منت 2026، ایکسپایری ایئر. ESH S&P 500 چې کوم په مارچ کې ایکسپایر کیږي او په 2026 کې ایکسپایر کیږي، هغې خبره کوم. MESH مایکرو S&P 500 کوم چې په مارچ کې ایکسپایر کیږي 2026 کې. YMH ډاو جونز کوم چې په ایکسپایر کیږي په مارچ کې 2026 کې، دغه خبره کوم. صرف اگزامپل د پاره مې درته ووي چې ته ځان د پاره ټول معلومولی شي، خو صرف بیسکس زده کول لازمي دي او دا کلاس ټول د بیسکس دی. صحیح شوله. دغه شانې پوزیشن سایزینګ د پاره یو فارموله ده چې کوم ته کنټریکټ سایز اوپن کړئ، اکاونټ کې سره څومره روپۍ دي، څومره ریسک پې اخلي، سټاپ لاس دې څومره راځي، څومره پوینټس دی. اوس دا د پته ده چې پوینټس یو پوینټ کې نزدق څومره ډالر ورکوي، په یو پوینټ کې S&P 500 څونه ورکوي، ګولډ څونه ورکوي، یورو څونه ورکوي وغیرہ وغیرہ. کنټریکټ ویلیو پر پوینټ او پوینټ اف ریسک، دا درې واړه چې په یو بل ډیوایډ کړي. نو لکه مثال اخلم اول نه، ته غواړې چې $800 ستا سټاپ لاس ولګي، سو $800 تا د زړه نه ووهکل، ریسک کوي په 20 پوینټس سټاپ لاس باندې. لکه 20 پیپس ستا سټاپ لاس راځي، خو ته وایې چې دا 20 پیپس دې راشي تقریبا دومره نقصان دی کې لکه $800 په چا کې، په نزدق کې. نو لاټ سایز ورله څومره ولګئ، کنټریکټ سایز به څونه لګي. نو فارموله کې دا ویلیوز پټ کا، اماونٹ آف ډالر یو ون ریسک ډیوایډډ بای کنټریکټ ویلیو پر پوینټ ډیوایډډ بای پوینټ آف ریسک. څونه ډالر ته په ریسک باندې اچول غواړي؟ $800. کنټریکټ ویلیو پر پوینټ څونه دی د نزدق دپاره؟ $20 دی که نه، یو پوینټ کې $20 نه مومنٹ، یس. پوینټ آف ریسک 20 پوینټس اگین، ټیک شو. د دې نه راځي 2 مینی کنټریکټس چې دا 800 په 20 باندې ډیوایډ کا، بیا هغه چې کوم ویلیو راشي هغه اگین په 20 باندې ډیوایډ کا. د دې نه راځي 2 مینی کنټریکټ. یو ایگزامپل شو، یعنی ته به 2 مینی کنټریکټ پوزیشن اوپن کولی شي. بل ایگزامپل دغه کې ده، ریسک اخلي ته د $250 په یو فنډډ اکاونټ باندې کې، او ته وایي چې زما سټاپ لاس راشي 20 پوینټس په چا کې؟ په نزدق کې. ټیک شو.
نو دا خبر اگین ویلیوز پټ کا اماؤنٹ آف ڈالر یو وان رسک ڈیوائڈیڈ بائی کنٹریکٹ ویلیو پر پوائنٹ ڈیوائڈیڈ بائی پوائنٹ آف رسک 250 ڈیوائڈیڈ بائی 20 ڈیوائڈ بائی 20 از اکول ٹو 0.625 منی کنټریکټ. اوس په دې ځای کې چل دی دا اگزامپل ما صرف دقیقې دپاره ته مخې ته شو که چې په دې کې لږ ونې مسله ده. په کلاس په سټارټ کې ما دا خبره وکړله چې مونږ داسې کار نشو کولی چې ډایرکټ مونږ ټریډ واخلو په 0.53 لاټ سایز سره یا کنټریکټ سایز نه. هغه په فورکس کې کیږي، په سی اف ډیز کې کیږي، په فیوچرز کې نه کیږي. په فیوچرز کې مونږ سټینډرایز بلک سره کار کوو، هول نمبرز کې مونږ کار کوو. نو دا خو هول نمبر نه دی، دا خو فریکشنز دي. نو د دې دپاره سلوشن دی. هغه سلوشن دا دی چې ته نزدق دې ټایم کې مه ټریډ کوه، ای مینې نزدق مه ټریډ کوه، ته مایکروز ټریډ کوه. اوس مایکرو ټریډ کول دپاره اسانه طریقه سره منی کنټریکټ ضرب 10 از اکول ټو 6.25 مایکروز یا مایکرو کنټریکټس راوند که زه کم نو تقریبا 6 راځي. نو زه به بیا ان کیو چارټ نه اوپن کوم، ان کیو ایچ 2026 به زه نه اوپن کوم، زه به اوپن کوم ام ان کیو ایچ مایکرو نزدق، مایکرو ای مینی نزدق، ناٹ ډایرکټ مینی. صحیح شوله؟ په خبره باندې پوه شولې؟ اوکې نو انسټیډ اف ان کیو وی ویل بی ټریډینګ ام ان کیو چې رسک زمونږ لږ کمزورې او برابر راشي د 20 پوینټس سټاپ لاس دپاره. او د خبره اپلای کته په نورو اگزامپلز کې او وګوره په خپله. دغه شاني که چېرته ته سره اندازه نه لګي چې دا کومه میاشت او کوم سیسټم دی او څه شی ټریډ کوم او څه شی نه ټریډ کیږي، نو سترګې پټې کړه او خوله وازه کړه او ټریډینګ barchart.com اوپن کا. هغه کې داسې ښکارېږي لکه دلته وګورم نزدق 100 ای مینی مارچ کرنٹ منت مارچ سمبل څه دی ان کیو ایچ 2026 د نزدق دپاره ان کیو ایچ 2026. صحیح شوله؟ ډاون سایډ ته که لږ وګوري ان کیو کیش ان کیو ایچ 2026 مارچ جون سپتمبر دسمبر مارچ 2027 ان کیو زی 2030 دسمبر 2030. ما یو خبره وکړله د لیکچر په سټارټ کې چې کوم دا ستا مخې ته راشي نو په هغې کې به ټریډ کوي چې د چا اوپن انټرسټ سیوای. نو رایټ ناو اوپن انټرسټ دا دی، اوپن انټرسټ د چا سیوا دی؟ د دې یو ان کیو ایچ 2026. نو ته په دې کې ټریډینګ کوي چې د چا اوپن انټرسټ سیوای. صحیح ده؟ Until next time, wish you good luck and good trading.